نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 14 آیت نمبر 130 خلاصه د رکو پس تاغین لفظی ترجمه مومنانو د پر اهم اداب اغا بیانیږي سود مخوری تقوا اختیار کئ دی کستاسو د پر کامیابی او جنت دی اطاعت د الله او د رسول د هغه په دې سره تاسو د رحم مستحق ګرځئ د متقیانو صفات او جنت د متقیانو د پاره د تخویفی دنیاوی د الله نه باغیان م جوړیږي ورنه الله به در باندې په دنیا کې عذاب راولي هغه قصص واقعات په قرآن کې ذکر دي بشارت اخروی دی که چرته تاسو متقیان جوړ شئ د رب العالمین عبادت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي الله به جنت درکي قرآن طرف ته ترغیب دی راشدی قرآن ته د مسلمانانو د پاره تسلی ده کله فتح او کله شکست شکست دا دلیل په دې خبره نه دی چې الله دې نه کړي چې دغه کافر سره د الله مینه او محبت بلکې دا د دې لپاره چې الله تعالی د مسلمانانو نه منافقین جدا کړي د مسلمانانو نه شهیدان جوړ کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د الله مدد برازی تاسو ته خو ځان به د سود نه وساتئ کله چې سړی سود استعمالی اخلي بیا رب العالمین د مدد نه کوي بلکې د رب العالمین د طرف نه او د رسول د هغه نه د جنگ اعلان دی یا ایها الذین آمنوا اے هغه کسانو چې ایمان راوړی دی لا تأکلوا مخوری تاسو الربا سود لره لوی مقصد هغه خوراک وي ورنه دا نه ده چې خیر د سود اخلی او خورئ ما بلکې د سود د اخیستو نه منه ده اضعافا مضاعفه دوچن په دوچندو سره واتقوا الله ویریږئ د الله نه پرېږدئ سود لره لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي ویریږئ د اور هغه نه اعدت چې تیار کړی شوی دی للکافرین د پاره د کافرانو واطیعوا الله او حکم امنئ د الله والرسول او د رسول صلی الله علیه وسلم لعلکم ترحمون دې د پاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي او منډې وهئ جلتی کوئ تیزی کوئ هغه اعمالو ته چې په کوم باندې الله تعالی تاسو ته مغفرت کوي او تاسو ته جنت میلاوي او دغه جنت الله د متقیانو د پاره تیار کړی وسارعوا او منډې کړئ الی مغفرة من ربکم بخنی د رب خپل ته وجنت او جنت ته عرضها پلنواله د هغې السماوات والارض اسمانونو او د ځمکې برابر دی دا یا تمثیل حقیقی یا تمثیل مجازی دی اعدت للمتقین تیار کړی شوی دی د پاره د متقیانو اوس متقیان څوک دي دی آیات مبارکه کې یو قسم بیانیږي او د هغه څلور صفات الذین هغه کسان دي ينفقون چې خرچه کوي که هغه نفلي صدقه ده که وجوبي ده او که فرضي ده فی السراء په خوشحالی کې په راحت کې په صحت کې په مالدارۍ کې والضراء او په تکلیف کې په سختۍ کې په مرض کې په غریبۍ کې په مشکلاتو کې او بل صفت والکاظمین الغیظ او تیرون کې د غصې دي غصه کنټرول کوي او پهلوان هم دې ته ویل کېږي چې غصه راشي او غصه کنټرول کوي څوک چې غصه قابو کی رب العالمین ورته جنت کی حور ورکی او زړه به د حلاوت د ایمان نډکی والعافین عن الناس او معافی کوي خلق تا که څوک ورسره ظلم وکي زیاتې وکي نو دا ورته معافی کوي والله يحب المحسنین او الله مینه کوي د داسې نیکانو سره دی آیات مبارکه کې د متقی درې صفات بیانیږي والذین او دا هغه کسان دي اذا فعلوا فاحشة کله چې وکړي څه بد کار ګناه کبیره لویه ګناه وکړي زنا وکړي
او ظلمو یا ظلم وکړي یعنی گناه صغیره وړوکی گناه یا د زنا نه کم گناه انفسهم پزانونو خپلو باندې گناه کول دا ظلم کول دی زیاته کول دی په خپل ذات ذکر الله یاد کړي الله لرا فاستغفروا پس بخنا وغواړي لذنوبهم د پارا د گناهونو خپلو کوم گناه کې مبتلا گناه پرېږد کوم در نشوي دی پاغي باندې خپېمانش راتلون کې زمانه کې د پر عزم وکړه چې نه بکوم ومن یغفر الذنوب او څوک دی چې اوبه بخي ټول گناهونه الا الله سوا د الله نه ولم یصروا او ندوی ټینګیږي کلکیږي مضبوطیږي علی ما په هغه گناه باندې فعلو چې ویکړي وهم یعلمون او حال دا دی چې دوی پوهیږي انسان که ګناه وشي دی په دغه ګناه باندې کلکیږي مضبوطیږي نه بلکې په دې به خپېمانه کیږي د رب نه معافي غواړي زیری دی او بشارت دی د داسې متقیانو دپاره الله جنت او د جنت نعمتونه تیار کړي او دغه کې به همیشه پاتې کیږي اولئک دغه کسان دی جزاؤهم بدل د دوی مغفرة بخنه ده من ربهم د طرفه د رب د دوی نه وجنات او داسې جنتونه دي باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحتها لاندې د هغینا الانهارو نهرونه سوره محمد کی راځي 4 قسمه نهرونه دي نهر د شرابو د اوبو د پیو او د ګبین خالدین همیشه بوي دوی فیها په هغې کې ونعم اجر العاملین او خدا بدلا اجر د عمل کوونکو تخویف دنیاوی دی که چېرې تاسو د رب عبادت بندګي نه کوئ د رسول اطاعت نه کوئ نو ګوره بیا یاد ساتئ چې تاسو باندې به هغه عذابونه راشي لکه څنګه چې مخکې قومونو خلکو باندې راغلي قد خلت یقینا تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه سنن واقعات قصص د هلاکت د قومونو فسیرو نو وګرځئ تاسو فی الارض پزمکه کې که چرته تاسو اوس هم شک کوئ فانظروا نو وګورئ تاسو کیف کانا چې څنګه شوی و عاقبت المکذبین انجام د دروغ ګڼونکو ترغیب د قرآن هذا دا قرآن بیان دی وضاحت کوي للناس د پارا د ټولو خلقو دا قرآن الله د ټولو د پارا را لېږلی دی وهدن او هدایت دی دلایل لی پکې وموعظة او نصیحت دی للمتقین د پارا د پرهیزګارو الله ټولو ته را لېږلی دی لیکن فایده به هغه څوک اخلي چې چا کې تقوا وي تسلي د مؤمنانو ته ولا تهنوا مکوی سستی ولا تحزنوا او مغمجن کیگئی وانتم الاعلون او تاسو بی غالبا فدی کی فضیلت د دی امت بیان شوی دی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان او که غزو یحد کی تاسو تا زخمون رسیدلی دی ملګری شهیدان شوی دی زخمیان شوی دی گرفتار شوی دی نو دا ستاسو د پارا ادب او ستاسو د پارا د گناهونو د معاف کېدو د پاره سبب او د هغې تم دغه شانتې زخمونه میلاو شوي دي کسان ترې گرفتار شوي وو مردار شوي وو خو د هغوی د پاره عذاب ان یمسسکم کچرې ورسیږي تاسو ته قرحن څه زخم نو مه کمزوري کېږئ لکه په غزوه احد کې او دې کې دا ستاسو د پاره ادب دی او اسباب دی د پاره د مغفرت فقد مس القوم زکات یقینا رسیدلی دی قوم تا مراد تی هغه کفری لخکری دی قرح زخم مثله پشان دی په غزوه بدر کې تسلی د مؤمنانو ته وتلک الایام او دا خدا سی ورځې دی اشاره ده دی کې غزوه بدر او غزوه احد ته نو دا ویلوها چې اړو راړوي منګه بین الناس پمینز د خلقو کې مقصد سوی وليعلم الله دې د پارا چې ښکاره کړي الله الذين هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دی
الله ته خو مخکې نه پته ده، خو الله ښکاره کړي چې تاسو یو پیژنئ چې مؤمنان څوک دي او منافق څوک دي. او دویم مقصد، دویم علت، ویتخذ منکم، او دا چې جوړ کړي ستاسو نه بعضی شهدا، شهیدان. شهادت ورته الله ورکی، دا لوی عظمت دی، کرامت دی. او بیا په قرآن و سنت کې د شهید ډیر فضایل راغلی دي، نو دی کې ستاسو د پاره خیر دی، د شهادت مرتبه ته الله تاسو ورسی. والله لا يحب الظالمین، الله نه خوښوي ظالمانو لره. که عارضي وقتی فتح هغوی ته میلاو شي، دا دلیل په دې خبره باندې نه دی چې هغه الله ته محبوب دی او الله ته خوښ دی. وليمحص الله الذین، او د دې دپاره چې پاک کړي الله د ګناهونو نه، د لغزشونو نه، الذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، ویمحق الکافرین، او چې هلاک کړي کافرانو لره. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو سره د غزوه احد په باره کې مشوره کوله، نو د شهادت ډیره زیاته تمنا وه. بعضو قسمونه وکړه چې تر هغې پورې به موږ خوراک نه کوو تر څو پورې چې موږ میدان د جهاد ته نه وتلي. بعضو دا ویل چې موږ د شهادت نه مو رستو کوئ. نو دې کې هغې ته اشاره ده. ام حسبتم، آیا ګمان کوئ تاسو ان تدخلوا الجنه، چې داخل بشئ تاسو جنت ته، ولما، او لا تر اوسه پورې ندي، یعلم الله الذین، ښکاره کړي الله هغه کسانو لره، جاهدوا منکم، چې جهاد یې کړی دی ستاسو نه، مجاهدین. ويعلم الصابرین، او لا نه دي ښکاره کړي الله هغه کسان چې صبر کوونکي دي. چې کله جهاد راشي نو په دې کې مجاهدین هم ښکاره شي، صبر کوونکي به هم ښکاره شي. شهادت دا لوی مقام مرتبه ده. تاسو دغه شهادت د الله نه غوښتو، اوس دغه تمنا الله ستاسو پوره کړه او تاسو دغه شهادت ته په خپلو سترګو وکتل. ولقد کنتم، او یقینا وی تاسو، تمنون الموت، چې ارزو مو کوله د مرګ د شهادت من قبل مخکې، تلقوه، د مخامخ کېدلو ستاسو نه د دې شهادت سره، فقد نو یقینا رأیتموه، ولیدلو تاسو دې لره، وانتم تنظرون، او حال دا دی چې تاسو کتل. په خپلو سترګو هم دغه شهادت ولیدو په غزوه احد کې. په غزوه احد کې چې ستاسو ملګري شهیدان شو، زخمیان شو، گرفتار شو.